متعارف تنور هغه مراد دی دا داسې لفظ دی چې دا په عربی کومه استعمالیږي او په عجمی کې هغې کوم د دې استعمال هغه راځي نو ځینې الفاظ هغه داسې چې د عربی او د عجمی د دې یو شان هغه نو یو په هغې کې لکه تنور دی نو وفار تنور او جوش او چې دی نو تنور او بعضې هغه وایي چې د تنور د دې نه قهر خداوندي مراد دی چې حکم راغی وفار تنور او قهر خداوندي هغه چې دی نو جوش هغه چې دی نو چې د الله تعالی قهر او د الله جلال هغه چې دی نو په جوش کې شو نو قل نحمل فيها من كل زوجين وی مونږ ووایو چې دې کې جوړې هغه چې دی نو د هر قسم نه هغه اقدام دا ځینې مفسرین هغه د تنور باره کې هغه وایي چې دا تنور دا کم تنورو نو دو وایي چې دا حضرت حوا علیه السلام دا د هغې تنورو دا داسې چې دی نو په توارث سره هغه راته نو نوح علیه السلام هغه څخه راغلی و دا د ګټې لکه زمونږ تنورونه خو د خاوري نو دا د ګټې چې دی نو هغه تنورو نو هغه وخت سره لکه د خاورې په طرز باندې هغې باندې هغه دا نو جوړ کړی دا د ګټې زمونږ د وطن کې لکه څنګه چې مخکې دا شولې به چې دی نو دغه کولې هغه بغرۍ به چې څنګه جوړوله نو هغه به یوه ګټه هغه به یې داسې چې دی نو هغه تراش کړله چې لکه څنګه چې دا لرګی تراش کړه دې نه به یې وږی جوړو خانک به چې دی نو جوړو نو دغه شان د حضرت حوا د هغې تنور هغه د ګټې تنور ځکه هغه دومره عمر په توارث سره هغه راغلی و نو دا ورته علامه وه نو اوس د دې دا څنګه علامه وه نو دا ورته چې دی نو هغه حکم و چې دې کې به اوبه راشي دې تنور کې دې کې به اوبه چې دی نو هغه راشي نو څنګه چې دې کې اوبه چې دی نو شروع شوې نو بیا فورا تاسو چې دی نو هغه کښتۍ هغې ته خیږئ نو دغه شان چې نوح علیه السلام دا اوبه چې دی نو ولیدې نو بس حکم وکړو کښتۍ ته وختل نو د اسمان نه دغه شان باران هغه شروع شو د ځمکې د هغې نه اوبه هغه چې دی نو راوتل هغه شروع شله نو دو بیا د غرونو ته دې ته چې دی نو تښتېدلو چت ځایونو هغې ته چې دی نو تله نو دغه دور کې د نوح علیه السلام زوی دی کنعان هغې چې دی نو نوم دی نو هغه کنعان هغه نوح علیه السلام هغه چې دی نو ولیده ورته ویې راوخېجه نو ده ورته وی نه زه هغه د غر سر هغې ته ځمه دومره سیلاب بني چې بره دغې ته به راشي غره ته به چې دی نو راوخېږي نوح علیه السلام ورته وی لا عاصم اليوم من امر الله نن چې دی نو بچاو هغه چې دی نو هغه نشته دی دې وجې نه دغه د زړه نه وکاږه دا خبره به ونه شي دغه د دو مکالمه وه چې وحال بینهم الموج بس هغه چپې چې دی نو هغه ووه فکان من المغرقین شپږ میاشتې دغه شان چې دی نو دا کښتۍ دا چې دی نو ګرځېده روایتونو کې راځي چې دا بیت الله شریف هغه خو ملایک رالو هغه یې ونړو هغه یې بر اسمانونو ته چې دی نو هغه ووړو او ولې دغه محاذات د دې نه دا کښتۍ دی باقاعده چې دی نو و طواف کړي و چکرې هغه چې دی نو وولي طوافونه یې وکړو بیا جودي غر دا په شام کې ډېر دنګ چې دی نو غر دی بیا په هغې باندې دا کښتۍ هغه ولګېدله شپږ میاشتې دو ځان سره خوراک هر څه هغه چې دی نو خېجولی بیا د هغې نه وروسته ټول خلق هغه چې دی نو هغه چې کوم موجوده و هغه مړ شو نو دا بیا د نوح علیه السلام ته آدم ثاني ویلی کېږي د ده د اولاد نه چې هغه حام دی سام دی یافس دی د هغې نه چې دی نو دا ټوله دنیا هغه آباده شوې ده وجعلنا ذریته هم الباقین نو د نوح علیه السلام د هغه نه د دنیا نو ځکه هغه ته آدم ثاني هغه ویلی کېږي نو عام مفسرین دغه وایي چې ټوله دنیا هغه چې دی نو هلاکه شوې ده او بعضې هغه چې دی نو دا وایي چې نه کوم وطن چې دی هغه و او کومه علاقه چې دی نو د هغه وه دغه سیلاب په هغې راغلی هغې چې دی نو هغه هلاک کړي ټوله دنیا لکه اوس هغه اوس د الله تعالی مخلوق دی نو که هغه چېرته بل ځای کې هغه څوک نو هغه بچ شوی دی خو دغه د نوح علیه السلام د ده چې کوم ایریا وه دغه هلاک شوي دي خو عام مفسرین وایي چې نه ټوله دنیا هغه چې دی نو الله هغه هلاکه کړله
قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين دغه سوروا من كل د هر قسمنا زوجين جوړه نو دا زوجين سلور ته موخه ځکه زوج هغه جوړې ته چې دی نو جوړه خو دوی نو زوجين دا خو بیا لکه سلور شله چې د هر نوع نه ته سلور نو اثنين ورپسې راله چې د زوج اطلاق لکه په دوه چې کېږي په جوړه باندې کېږي نو دا یو د ته هم زوج ویلی کېږي لکه ګوره ښځه او خاوند دې ته هم زوج هغه ویلی کېږي ول دا یو د ته هم چې دی نو زوج ویلی کېږي نو دا اثنين وروستو ځکه هغه ذکر شو او اهلک او خپل اهل هغه به چې دی نو پکې دغه کوي داخلی خو الا من سبق علیه القول مگر چا باندې چې مخکې د الله تعالی د طرف نه فیصله شوې ده هغه به پکې هغه نه داخلی دا ورته مجمل هغه چې دی نو ویلي ښه د دې وجې نه چې دی پریشانه نشي الا من سبق علیه القول ده نو هغه من سبق علیه القول دا یو د ده زوی دی او یو د ده بیبي ده نو هغه بیبي هغې به دغه نوره څه خبره نه وه خو هغې به وي چې دی لیونی دی اوس خلق نه مني او دی چې دی نو بس کوي نه نو داسې قسم هغه خبره هغه به یې کوله نو د دې وجې نه هغه هم چې دی نو د کافرانو د هغې په زمره کې راغله وما آمن معه الا قلیل او ایمان نو راوړی د سره مگر کمو کسانو هغه عام مفسرین هغه دغه 2 کسان هغه چې دی نو وایي 82 کسان نور د څوک د دې هم کم هغه وایي بعض خو دې پورې چې دی نو وایي چې یو نوح علیه السلام دی او یو چې دی نو بیبي وه یوه خو چې دی نو هلاکه شوې وه او 3 چې دی نو هغه زامنو او د هغو چې دی نو بیبیانې هغه وي دقم ته چې دی نو خلق هغه او بعضې لوکوټې چې دی نو زیات 40 پورې وایي بعضې 2 او 80 پورې وایي نو د دې مطلب هغه دا دی چې ډېر کم د 100 ته چې دی نو نه دي رسېدلي وقال ارکبوا فیها او د ویلو چې دغه کېږئ سورېږئ په دې کشتۍ کې بسم الله د دې نه مخکې به متلبسن هغه به مقدر کوي چې سورېږئ په دې حال کې چې تاسو متلبس یې بسم الله مجریها و مرساها سره مطلب دا چې تاسو به په خوله باندې وایئ چې بسم الله چې د الله په نوم باندې د دې چلیدل دي او د دې ودرېدل دي دا مجریها و مرساها دا مصدرونه دي مصدر میمی دي ته وایي نو دا مصدرونه دي او ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل دې په طرف کې یا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين نوح عليه السلام دته ولې دا ویلو نو دلته مفسرین هغه ذکر کوي چې د منافقو د زړه کې کفر ولې نوح علیه السلام هغه به نه پوه کو لکه څنګه چې د مدینې منافقینو هغو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ځان باندې نه دی پوه کړی نو دغه شان کنعان د خپل پلار نوح علیه السلام دا په ځان باندې هغه نو پوه کړی قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله نشته د چې دنه بچ کوونکی نن ورځې د الله د حکم نه الا من رحم دا استثناء دا متصله ده که دا استثناء منقطع ده نو بعضې وایي چې دا استثناء منقطع ده ځکه مخکې لا عاصم اليوم بچ کوونکی چې دی نو نشته الا من رحم مگر هغه څوک چې الله په هغه باندې رحم وکړي نو دا د الا نه وروسته معصوم ذکر شو مرحوم ذکر شو نو هغه مرحوم هغه معصوم دی او مخکې مستثنا منه هغه عاصمه دی نو دې وجې نه استثناء هغه منقطع شوه ځکه مستثنا د جنس د مستثنا منه د هغې نه ده او بعضې وایي چې نه دا استثناء دا چې دی نه متصله ده او د من رحمه د دې مصداق هغه الله دی لکه د عاصم د هغې مصداق الله دی نو د من د هغې مصداق هم الله دی نو معنا دا ده چې لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم مگر هغه ذات چې هغه رحم کوي رحم کوونکی څوک دی هغه الله دی نو من دا معنا نه ده چې په چا باندې رحم کیږي من چې څوک رحم چې دی نو هغه کوي نو الا من رحم چې د دې نه الله مراد شي نو بیا دا استثناء بیا استثناء متصله ده
او بعض دا کوي چې استثناء متصله ده خو دا عاصم دا اسم فاعل دی تاسو ویل چې اسم فاعل دا کله د نسبت لپاره راځي لکه لابن تامر یو سړی هغه چې پای خرڅي هغه ته لابن وای او یو سړی هغه چې دغه کجوري خرڅي هغه ته تامر وای نو اوس د لابن دا معنا نه چې د پای ور کوي د پای سره نسبت دی د تامر معنا نه چې د نر چې نو کجوري چې روزي ما د کجورو سره نسبت دی نو دې کې د عاصم اسم فاعل دا په معنا د بچکون کې نه دی دا په معنا دا چې عصمت هغه سره چې د نسبت دی نو د الله تعالی نسبت هغه په دې باندې دی چې د بچکون کې دی او د معصوم د هغه چې د نسبت هغه په دې باندې شو چې دا بچ کېدل هغه سره متعلق شو نو دی وجنه چې اسم فاعل دا پاره د نسبت کې او د لابنون د تعمیرون په شانته کې نو بیا ما استثناء هغه دغه د متصله ده وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلي ازمك دا وبرون غاړه او اي اسمانه بنكا وغيظ الماء وبچدنو بنشوي وقضي الامر واستوت على الجودي دا کشته دا برابر شو په جودي غرمندي وقيل اول بعدا بعدا دا مصدر دی ښه دا په معنا د لریوالي راځي خدا د خیره نو معنا دا چې بعدا یعنی هلاکت او لریواله د پاره د قوم چې غظالمانی ونادى نوح ربه کله چې کشته هغه ودرېدله نو نوح علیه السلام الله ته چې د سوال وکړو چې ای رب دا زوی زما دا خو زما د اهل نه و او ستا وعده هغه خو چې دی نو حق ته وانت احکم الحاکمین نو دا ولې چې دی نو هغه هلاک شو او زه هغه چې دی نو دغه ما سره خو ستا وعده وه چې زما اهل هغه به ته چې دی نو هغه بچ کوي نو قال یا نوح انه ليس من اهلک دا ستا د اهل نه هغه نه دی د دې دا مطلب هغه نه چې ګڼې د ده زوی چې دی نو نه و معنا دا چې ستا په طریقه باندې نه دی ستا چې دی نو په دغې باندې کوم دین چې دی د په هغې باندې نه دی ستا په طریقه باندې نه دی لکه ګوره حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام سره تقسیم چې دی نو هغه کو چې دغه پلان کې داسې دی پلان کې داسې دی پلان کې داسې دی نو حضرت سلمان چې دی نو پاتې شو چې دی څنګه دی نبی علیہ السلام سلمان منا اهل البيت دې زمونږ د کور نه دی نو اوس د دې خدا مطلب هغه چې دی نو نو چې ګڼې دی دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اولاد نو خو د نبی علیہ السلام په طریقه باندې نو دی وجه نه هغه سلمان منا اهل البيت نو که یو سړی د تنې نه پیدای ولې د ده په تعلیماتو باندې نه نو هغه بیګانه دی او که یو سړی ترې پیدا نه ولې د ده په تعلیماتو باندې نو دا لکه د اهل د هغې نه دی او تاسو لکه کتابونو کې چې وایي که نه چې د نبی علیه السلام یو هغه آل دی چې هغه نسبي دی بل هغه دی چې هغه حسبي دی نو نسبي خو لکه بنو هاشم وغیره هغه چې دی نشلو او حسبي لکه تاسو چې وایي کل تقي نقي فهو آلي نو دې وجه نه دلته کې چې دا وایي چې لیس من اهلک ستا د اهل نه دی معنا دا چې ستا په دین باندې نه دی ستا تعلیماتو باندې په تا باندې ایمان هغه نه دی راوړی او انه عمل غیر صالح انه عمل یعنی انه ذو عمل غیر صالح دی خاوند عمل غیر صالح دی چې د ده عمل هغه چې دی نو ټیک هغه نه نو ذو هغه به مقدر کوي یا د زیدون عدلون په شانته حمل مبالغتن شو چې انه عمل غیر صالح د عمل غیر صالح معنا دا چې داسې عمل کوونکی و چې هغه عمل هغه ښه نه فلا تسألني ما ليس لك به علم ما نه سوال مه کوه چې د کومې تا ته علم دی ګوره سوال خو عمر له د هغې خبرې کېږي چې سړي ته علم دی د دې مطلب دا چې آیا دا سوال لایق دی که نه دی لکه یو سړی هغه یو مجلس کې تپوس چې دی نو کوي نو خلک ورته بې مناسبه سوال او بې ربطه چې دی نو سوال هغه مه کوه نو دا لکه هغه بې مناسبه معنا هغه ده نو انی اعظک ان تکون من الجاهلین الله وایي زه تا ته نصیحت کوم چې ته به د دې نه چې ته د ناپوه نه شي مطلب دا چې ځان ناپوه کوم
قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من معك وأمما سنمتعهم او ټولګي به چې موږ به وله پیدا ورکو او بیا به هغو زموږ نه مسکی عذاب دردناک تلک من انباء الغیب نوحیها الیک الله تعالی وی چې دغه د غیب د هغې چې دی نو خبرې دي چې موږ یې تا ته وحي کوو ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا تاسو ته دا پته نه وه نو فاصبر ان العاقبة للمتقین والى عاد اخاهم هودا دې ځای کې یو قصه خلق چې دی نو کوي که نه دی یو بوډی اکثر دا واعظان هغه کوي چې وایي لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم د هغه بوډۍ قصه درته کوي و یو بوډی وه هغې چې دی نو نوح علیه السلام هغه ته دا ویلو چې داسې دغه ما به ځان سره کښتۍ کې چې دی نو خیجی نو نوح علیه السلام ورسره چې دی نو واده چې دی نو کړو چې او وی بیا چې کله دا کښتۍ ته دا خلک خیجول هغه یېره شوه نو کله چې دا سیلاب چې دی نو راغی او دغه مخ د ځمکې هغه په اوبو سره ډک شو نوح علیه السلام هغه ډېر زیات چې دی نو دغه شه دا پریشانه شو خفه شو چې ما خو هغې سره واده کړو هغه بوډی هغه ما چې د ماله یېره شوه نو چې کله دا شپږ میاشتې وروسته دا مخ د ځمکې وچ شو نو نوح علیه السلام هغه ځای ته هغه چې دی نو هغه راغی هغه یو جومپړي وه هغې جومپړی هغې کې چې دی نو هغه دغه شان ناسته وه یو نوح علیه السلام ورته قصه وکړله هغې وایي زه خو نه یم خبر شوي د دې دغې نه طوفان نه او چې داسې سیلاب راغلی یا طوفان راغلی دا د واعظاني که نه دا خبرې دوی چې دی نو هغه ذکر کوي یو دغه سړي تقریر کو دی دغې کې بټګرام کې اوس مړ دی هغه وایي چې د دې مور پلار دغه شفقت اولاد سره ذکر کو وی چې دی نو دغه یو وښه وه هغې سره بچی نو هغه وښه چې دی نو ارتاوه شوه یا چا ووله هغه چې دی نو په دوه ځای چې دی نو هغه شوه او د هغې هغه سا چې دی نو هغه کلمې وتل وي او هر څه چې دی نو یعنې بلکل چې داسې ولې دا پورې غاړې بچی ولاړو نو دغه وخت کې هم د دې بچي پسې دا زور چې دی نو هغه کوو نو دومره چې دی د هغه وښې د هغې دومره چې دی نو شفقت بچي سره چې کلمې وتلي یا دوه ځایه شوې ده او بیا هم هغه بچي ته چې دی نو داسې حالت کې اوس هغه په ذات ده که هغه چې دی نو بچی چې دی نو دغه کوي دا هغه پسې زور کوي نو دا د واعظان داسې قسم خبرې هغه چې دی نو کوي که نه خلقو کې دا مشهوره ده یو مولوي صاحب هغه تقریر کو دغه د عاشورا د هغې چې دی نو تقریر یې کو نو وایي داسې امام حسین هغه تږی او داسې چې دی نو وږي او داسې دا قصې وکړې نو بلکل چې دی نو هغه خلقو باندې سا سر نه کېده نو ده ورته ده ووایي چې ګوره نسوار هغې ولې هم نه ورکړي نو هغې باندې وي هغه پښتانه چې دی نو په جړاش کې چې ښه د نسوارو په ارمان باندې هغه تل دی نو دا داسې خبرې دا د واعظان چې دی نو کوي د رنګ وله داسې ورکي دغه شان د ځان نه چې دی نو وایي نو دې سره هغه مجلس چې دی نو ښایسته کوي ښه لکه تاسو چې ډوډۍ کله خورئ هغې سره د چکني مکني چې خلک کوي که نه نو دې سره هغه ډوډۍ چې دی نو دغه کوي ښایسته کوي نو دا د دې واعظانو د دوی خپل چې دی نو هغه طرزي او دغه شان چې دی نو واهیت په کوم ډېر هغه صرف د محدثین چې کومې خبرې کوي مفسرین چې کومې خبرې کوي دا مدرسین دا چې درس چې دی نو هغه لولئ نو دوی دغه رطب یابس هغه نه ذکر کوي یا که ذکر کوي د څه مقصد دپاره هغه چې دی نو ذکر کړي چې ګوره دې ځای کې دا خبره هم خلق هغه داسې هغه کوي نو داسې خبرې دي ښه هغې کې چې کوم هغه الله تعالی بچ کول چې دی نو غوښتل نو د هغو دپاره دغه تعلیم یې وله ورکړی چې دا به ځان سره چې دی نو هغه خیجی چې دغه شان چې دی نو هغه الله تعالی بچ کول چې هغه بوډۍ څنګه چې دی نو بچ کړله نو دا مرغۍ سره خیجولې دا وحوش و تور دی سره چې دی نو خیجول الله تعالی فیصله کړې وه چې زه اوس صرف دقه چې دی نو پرېږدمه نور زه چې دی نو هغه ختموم نو د الله د حکم نه هېڅ خبره چې دی نو هغه دغه نه ده بعیده چې دی نو نه ده لیکن سړی هغه نظام هغې ته هم هغه ګوري